د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه نیک هیلې او احترامات مې منلو دوستانو فرهاد صافی یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې یم او تاسو ته د دې ونې د ژوندون میلمه د خپرونې د کور وتو ویاړ لرم درنو مینوالو د خپرونې تاسو د ژوندون میلمه د خپرونې په هکله بشپړ معلومات لرئ چې په یاده خپرونې کې تل موږ د هیواد په کچه باندې د هیواد سیاسي فرهنګي نظامي علمي ادبي څیرو سره مخورو خدمتګارو شخصیتونو سره د ژوندون میلمه خپرونه جوړو چې موږ په دې هڅه کوو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د هغو څیرو په هکله تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو د څیرو د ژوند په هکله د څیرو د فعالیتونو لاسته او خدمتونو په هکله تاسو ته بشپړ وغږیږو او معلومات وړاندې کړو چې دې ولس ته افغانانو ته افغانستان ته په ټوله کې خدمت کوي کار کوي په رښتینولۍ میړانې او صداقت سره د دې ونې په خپرونه کې یو ځل بیا زموږ سره زموږ د هیواد یو تن بله هڅانده څیره ګډون لري چې او یا هم ورته خپرونه ځانګړې شوې ده چې زه غواړم د خپرونې په پیل کې د یادې سیرې او شمېر لنډ ویډیو کلیپونه او یا هم منظورونه تاسو ته نشر ته وسپارم تر څو تاسو ته هم جوت او برسېره شي چې دې ونې د ژوندون میلمه خپرونه چاته ځانګړې شوې ده اوس هم ځو د لنډې کتنې پر لور په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر وروستیو پورې د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او معزز لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست یو لنډه کتنه په خپرونه باندې او تاسو ته ډیره جوت او برسېره ده چې د دې ونې د ژوندون میلمه خپرونه چاته ځانګړې شوې ده او یو شمېر لنډ تصویرونه تاسو ته نشر ته وسپارل شو نو جوت او برسېره ده چې د دې ونې په خپرونه کې موږ د لغمان ولایت د قرغیو په ولسوالۍ کې په داسې ولسوالۍ کې چې دلته دغه ولسوالۍ د سولې امن او پرمختګ ترنوان نامه یادېږي ترنوان لاندې یادېږي او دلته معمولا په دې ولسوالۍ کې چې څومره کړنې کېږي څومره فعالیتونه کېږي څومره مثبت هغه اړخونه زموږ ستاسو سترګو کېږي د دې ټول کریډټ جناب ولسوال صاحب دی ځکه د دوی په راتګ سره دلته ګڼ شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شول د یادونې وړ بولم چې د دې ونې د ژوندون میلمه خپرونه موږ ځانګړې کړې ده ښاغلي څارنوال صاحب فرهاد ثاقب ته د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ولسوال جناب ولسوال صاحب تاسو ته د ژوندون میلمه په خپرونه کې راغلاست وایم کور مودان چې زمونږ بلنه مو منله او موږ دا چې راغلو د یادونې وړ بولم چې سمدلاسه ولسوال صاحب دلته بوخت و په دې سیمه کې په بازار کې البته د خپل دفتر څخه بهر دلته د ځینې ستونزو د حل په موخه وتلی نو موږ هم وغوښتل چې د خپرونې پیل د دفتر او یا هم د ولسوال صاحب د شعبې او یا هم د ولسوالۍ څخه بهر د ولسوالۍ د انګړ څخه بهر په دغه خپرونه باندې پیل وکړو نو ولسوال صاحب سره موږ دلته یو ولسوال صاحب بیا هم درته راغلاست مننه ژوندی اوسه جناب صافی صاحب مننه کوم چې تاسو زحمت ویستو راغلی قرغیو ولسوالۍ ته زموږ سره وم لیدل د ولسونو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه تاسې کوم پروګرام برنامه چې لري نشروي تاسو هم نړۍ مننه کوم کور مودان راځو دوستانو د خپرونې په پیل کې دا چې نور بحث به موږ د ولسوال صاحب سره د دوی پر لاسته پر خدمتونو پر فعالیتونو همداراز د دوی پر تیرو دندو اوسني او همداراز راتلونکو موخو باندې به ولرو خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم د ولسوال صاحب د پیژندګلوۍ په برخه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړم ولسوال صاحب چېرته زیږېدلي یاستئ په کومه سیمه کې په کوم ولایت کې په کوم کال کې جناب صافی صاحب زما نوم فرهاد ثاقب ته د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد کلي اوسېدونکی یم د 1950 کې زیږېدلی او ثانوي او لیسانس پورې ما زده کړي دي د ننګرهار د حقوقو پوهنځۍ څخه فارغ یم په 1984 کال کې او د هغې نه وروسته نور په انتخاباتو په کمیسیون کې چې د هغه لومړنۍ ټاکنې زموږ دنده وه د انتخاباتو په کمیسیون کې چې د پارلماني انتخابات ترسره کېدل په هغه کې ما دنده ترسره کړې وروسته د هغې نه په لوی څارنوالۍ کې ما د څارنوال په صفت دنده کړې ومو وغوښتل چې تاسو د لیسانس نه وروسته نورې لوړې زده کړې هم ولرئ تر ماسټري او ډاکټرا کچې پورې نو دا برخه به موږ هغه پخوا باید د لیسانس او نه وروسته باید د ماستري او ډاکټرا باید تر درجې پورې باید موږ زده کړې وای
ولې د ستونزو د مشکلاتو په خاطر چې هغه وخت کې موږ ته د کورنۍ ستونزې موجودې وي نو اوس هم په دې دغه کې یو چې انشاءالله لوړې زده کړې به ترسره کوو وخته په کتو سره نو وروسته په دندو باندې بوخت شو هغه کې مصروفیتونه دونه وو چې موږ نه د زده کړې وخت واخیست ډېره زیاته مننه کوم جناب ولسوال صاحب معمولا د انسانانو د ځوانانو موخې ډېر وي ستاسو د ژوند تر ټولو ستره موخه څه وه آیا خپلو هغه موخو ته رسېدلي یاستئ یا کوم هدف چې په زړه کې و صافی صاحب موخې خو د هر انسان بیل وي زما موخه به انشاءالله یو موخه ده چې هغه د خلکو خدمت ده چې هغه هدف ته رسېدلی انشاءالله د خپل د ولسونو خدمت مې کړی په دې افتخار سره او دا زما لوی ارمان و چې زه یو ورځ د خپل ولسونو خدمت وشم کړی او د دوی دغه په دې ملک کې چې د ولسونو هغه ناخواله چې په دې ملک کې تیرې شوي د یو هغه قانونمند نظام له لارې چې خلکو ته د نظام او د قانون هغه مزایاوې ورته ورکړي هغه په دې هیله وم چې هغه ارمان ته رسېدلی الله وځلیږي په چارو کې جناب ولسوال صاحب دا چې دلته هوا هم نسبتا ګرمه ده په دې سیمه کې په ختیځو ولایتونو کې معمولا هوا لږه ګرمه شوې ده دا چې بیا لمر ته ودرېږي نو سړی خامخا خوله کېږي خیر لږ به نور هم دلته ودرېږو جناب ولسوال صاحب دا چې تاسو په دې عمر کې خپلو موخو ته تر ډېره رسېدلي یاستئ او هڅاندو څېرو کې شمېرل کېږي خدمتګارو څېرو کې حسابېږئ زه غواړم ستاسو له تجربو څخه ځینې نورو ځوانانو ته هم یو څه وړاندې کړم یو ځوان څنګه کولی شي چې خپلو موخو ته ځان ورسوي خپل هدف ته ځان ورسوي او په ټوله کې د کامیابو انسانانو هغه ځانګړتیاوې ستاسو په اند ستاسو له تجربو ته په کتو سره څه وي ځوانانو ته زما ارزو دا ده چې یو ځان ته یو هدف باید وټاکي موخه یو هدف چې د انسان سره نه وي د یو ځوان سره نه وي هېڅ کله نشي کولی چې خپل موخو ته خپل اهدافو ته ورسوي ځان ته به لوی اهداف به ټاکئ انشاءالله هغه برخه کې به تلاش کوشش کوئ هر مقام هر ځای چې د خدمت تاسو ووایئ انشاءالله د خپل هغه اهداف چې مو ټاکلي هغه ته رسیږئ نو ما هم چې کله تعلیم ته مخه وکړه د هغه نه وروسته چې د تعلیم هغه څه برخه مو تکمیل کړه نور موخې هم دا و چې موږ باید د خدمت اوس ماستر وګرځو نو زموږ موخې اهداف هغه لوی و چې باید هغه پوړیو ته ورسیږو چې هغه د خلکو خدمت وي نو خدمت به دا د اهدافو سترو اهدافو ته رسېدو دپاره لوی هدف دا وي چې دی به د یو پلان د طریقه به کار کوي او خپل موخې ته به رسیږي نو موږ تاسو ګورو چې په کل کې چې د اطلاع خبره کېږي کله هغه وایي چې داسې یو سړی و چې هغه په بازار کې به ګرځېده ډېر بیکاره دغه و کله چې هغه د ستونزو سره مخ شو وروسته پوه شو چې داسې ژوند کول ما دپاره نه دی په کار چې هغه زه د نورو د اوږو بار شم باید ځان ته موخې وټاکم هدف وټاکم نور باید پرمختګ وکړم چې د خپل دغه موخې هدف له مخې هغه وشو کولی چې د دنیا امپراتور ځان وګرځي او د نړۍ ته هغه یو پیغام دا و چې موږ باید د سترو شخصیتونو جملې څخه وګرځو د نړۍ د هغه نوم اوس یادوي نو هغه د یو خپل هغه څه چې ورسره مخامخ شوي وو هغه نه زده کړه وکړه د هغه نه زده کړې نه په ګټه اخیستنې سره خپل موخو ته هغه ورسېده چې هغه د نړۍ تصرف کول د نړۍ نیولو چې په ډېر هیوادو کې هغوی خپل قوتونه ولېږل او خپل هیواد هغه سرحد ته ورسوه چې نړۍ ته ورپېژنده ډېره زیاته مننه کوم جناب ولسوال صاحب دوستانو درنو مینوالو اوس غواړم چې د جناب ولسوال صاحب په هکله یو شمېر نظریات تاسو ته نشر ته وسپارم البته د دې څخه وړاندې چې تاسو سره وګورم ما وغوښتل چې یو شمېر نظریات د ولسونو ترلاسه کړم او یا هم د ولسونو سره خبرې اترې ولرم ستاسو د شخصیت په هکله که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات همدا اوس په ګډه سره د درنو هېوادوالو درنو ولسونو سره یو ځای وګورو مهرباني کولی شي انشاءالله
دا ډیر مهم کار دی چې یوازې زما د وا نه اورئ د ولسونو نه واورئ چې ولس زما په اړه د دې ولسوالۍ د کارونو د کړنو په اړه باندې هغوی قضاوت وکړي. دا د هر انسان هنداره ولس دی. ولس چې څه وایي هغه حقیقت دی. زموږ به ډېر حقیقت ونه لري خبرې، ولې د ولس خبرې دا د ټولو خبره ده. انشاءالله ولس خپل قضاوت د هر یو انسان د هر یو کس په اړه کوي. انشاءالله تاسو ته د خپل د ولسونو هغه برخه چې تاسې ورسره مرکې کوئ د هغوی نه واورئ. زه به په هغه باندې به ډېر افتخار وکړم چې ما ته یو څه هغه څه وویل شي چې زما کې هغه ضعف نقطې وي، خدای وکړي چې هغه ما ته را په ګوته کړي چې زه وشم کولی چې د هغه نه په ګټې اخیستنې سره خپل نیمګړتیا هغه پوره کړم. نړیمنده کوم جناب ولسوال صاحب. دوستان اوس هم ځو د نظریاتو پر لور. وروسته له نظریاتو بیا به د ولسوال صاحب سره د دوی په دفتر کې یو او دلته په دفتر کې به د دوی پر نورو لاسته راوړنو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو به تاسو ته بشپړ غږیږو معلومات وړاندې کوو. زموږ سره پاتې شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صلاح الدین ده. تخلص زه اخونزاده کوم د کاکز د فرمانخیلو د کلي اوسیدونکی مربوط د قرغې د ولسوالۍ. محترمه لکه څه رقم چې تاسې ما نه مطالبه وکړه چې د ولسوال صاحب په هکله د هغه شخصیت په هکله او د ده خدمت په هکله چې تاسې نه ما مطالبه وکړه چې زه څه معلومات ورکړم. نو جناب ولسوال صاحب دلته چې قرغې ته راغلی ده، موږ د قرغې ولس ورنه خوښ یو، ورنه راضي یو د ده د کړنو نه، او په وخت په وخت یې رسیدګي کړې ده ولس ته، د ولس شکایاتو ته یې رسیدګي کړې ده او همیشه خدمت یې کړی دی د دې ولس. موږ په مجموع کې د ولسوال صاحب نه راضي یو او تاسو ته به جوته وي چې په د قرغې په ولسوالۍ کې چې پرنپوسه ولسوالۍ ده او مشکلات هم پکې ډېر زیات دي، خصوصا د غصب موضوع پکې ډېره جدي موضوع ده او حتی زه فعلا هم په دې ولسوالۍ کې د غصب په موضوع کې عریضه لرمه چې زمونږ په منطقه کې او زمونږ د منطقې شاوخوا دولتي املاک په ډېره غټه پیمانه سره غصب شوي دي او موږ ولسوال صاحب ته شکایت کړی ده. ولسوال صاحب ورغلی ده، هغه خلک یې نیولي دي، دلته حاضر کړي دي او د خبره څارنوالۍ او محاکمو ته معرفي کړي دي. نو په مجموع کې موږ د ولسوال صاحب ثاقب نه راضي یو، خوښ یو. الله پاک دې ورته خیر و برکت ورکړي. د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. زه قومندان محمد آصف هوتک د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د قومونو او ولسونو د یووالي د سرتاسري شورا په نمایندګۍ تاسو داسې ویلی شم چې د قرغې ولسوالۍ الحمدلله شکر د قومونو او ولسونو کور ده او دلته ډېر ویښ ولسونه او ډېر بیداره مشران شته دي پکې د خدای فضل ده. د ولسوال صاحب خو الحمدلله شکر چې ډېر یو نیک او ډېر یو کارکن، ډېر یو خیرخواه او ډېر یو صله رحمه انسان ده او د ده ټولې کاروایانې چې موږ کتلي دي د دې وطن په بهبود، د دې ولسوالۍ په بهبود، د ولسوالۍ د دې خلکو په بهبود، د خلکو سره حسانه روابط ډېر ښه دي د خدای فضل ده. که چېرته خدای نخواسته هر مامور بدون د ولسوال صاحب نه، هر مامور د دې ولسوالۍ یا د ولایت په سطح باندې د ولسونو په خیر نه وي، د دې منطقې په خیر نه وي، د دې ولایت او د دې ولسوالۍ په خیر نه وي، هغه موږ په خپله انشاءالله دلته پرېږدو نه او د قانون منګولو ته یې په قانوني چوکاټ کې سپارلی شو. خو ولسوال چې د کمې ورځې نه دلته فرحت الله ثاقب د قرغې ولسوالۍ د ولسوال په صفت راغلی او زه د قرغې ولسوالۍ د قومونو او ولسونو د یووالي د سرتاسري شورا په نمایندګۍ تاسو ته وایم چې ډېر یو کارکن انسان ده، ډېر یو نیک انسان ده. دلته ادارات یې ډېر ښه جوړ کړي دي، د خپلې زیرفته ادارې چې د ده څونه دي دا ټولې د خلکو په خدمت کې قرار لري، د خلکو خدمت کوي، هېڅ ډول مشکل د موږ سره نه لري، د ولسونو سره نه لري او همیش کوشش دا کوي چې د ولس او د حکومت په منځ کې واټن پیدا نه شي. دی په خپله
کلو ته ځي سفرونه کوي په جرګو کې په مرکو کې په هره برنامه د ولس کې د برخه اخلي په انکشافي کارو ته زیات ولسونه هڅوي د ولسونو په همکاري د شورا په همکاري دا شورا چې د الحاج آیت الله خان وتک لغماني تر مشرۍ لاندې دلته په قرغې ولسوالۍ کې کار کوي الحمدلله شکر د غورد نه چې د شورا افتتاح شوی ده د غورد نه چې د شورا تاسیس شوی ده اسمان بره تله د ځمکه ښکته او بیخي او نورمال حالت روان ده هیڅ نو مشکل نشته ده ولسوالۍ ډیر ښه ولسوال ده ډیر نیک ولسوال ده ډیر کارونه دلته کړي دي د ماموریت په دوره کې او چې هغه څونه دی د سهار وختي راتګ او د مازدیګر ناوخته تګ دا ثبوت د دې ورکوي د خدمت د دې وطن او د دې خلکو ته د ډېر لیواله ده موږ ټول ولسونه د نه خوشحاله او د نه د الله خوشحاله چې ډېر ښه ماموریت د موږ سره کړی تر اوسه پورې تر کومه وخته پورې چې دی د حکومت په یعنی د جمهور په فرمان دلته د آزاد رقابت د مخه نه دلته د ولسوال په صفت راغلی تر څو چې دغه آخري ورځ د موږ سره وي او د دم دغسې عملي لکه دا څنګه چې روان ده موږ انشاءالله ملاتړ هم کوو ترې نه خوشحاله مي او هېڅ ډول مشکل د ولسوال په هکله باندې موږ نه وینو ولسوال صاحب په هکله خو چې له کومې ورځې د ولسوال صاحب راغلی ده ښه کارکونده سړی ده قومونه ولسونه ټول ترې رضا دي کم دغه پې نه لرو په ولسوال صاحب باندې له هغه کومې ورځې نه چې راغلی ده ښه سړی ده روغ سړی ده او کومه ستونزه موږ نه لرو د ولسوال صاحب نه بیا هم ښه راغلاست درنو مینوالو د ژوندون مېلمه د خپرونې د جناب ولسوال صاحب پاک یو شمېر نظریات تاسو ته نشر ته وسپارل شول البته د دې سیمې د قومي مشرانو او ولسونو نظریات ول چې په ټوله کې زموږ د دې سیمې ولسونه او قومي مشران او قومونه د ولسوال صاحب د شخصیت او همدارزولي د کړنو څخه بشپړ رضایت لري اوس هم د دوی سره د دوی په دفتر کې ولکه څنګه چې تاسو ته یو شمېر لنډ تصویرونه هم د دوی د دفتر نشر ته وسپارل شو د یو شمېر ولسونو او هیوادوالو سره د دوی ناستې وي نو په همدې موخه او دلته غواړو چې د ولسوال صاحب پر تیرو چارو تیرو دندو اوسني فعالیتونو راتلونکو موخو بشپړ وغږیږو جناب ولسوال صاحب د دې څخه وړاندې چې تاسو دلته د ولسوال په توګه په دنده وګمارل شئ څومره دندې مو ترسره کړې او همداراز څومره موده کېږي چې تاسو دلته راغلي یاستئ د ولسوال په توګه فعالیت کوئ او یا هم د ولسونو د خدمت کوئ که د دې په لړ کې د هغو فعالیتونو په هکله هم یادونه وکړئ د کوم مودې راهیسې چې تاسو دلته په واک باندې رسېدلي یاست او یا هم د دې سیمې د ولسوال په توګه باندې په دنده مو پیل کړی کوم ډول ستر فعالیتونه مو ترسره کړي زه د مخکې د دې نه چې د قرغې ولسوالۍ د ولسوال په صفت دلته وګمارل شوم مخکې ما د افغانستان د بشري د حقوقو د خپلواک کمیسیون کې د قندهار په سیمه ییز دفتر کې د مسؤل د نظارت او بررسي د مسؤل په توګه تقریبا 10 کاله مالته دنده ترسره کړې د هغه نه مخکې په مختلفو اداراتو کې په څارنوالۍ کې او نورو معارف کې او موسساتو کې مې دنده ترسره کړې وروسته په 1993 د اسد د میاشتې په 14مه نیټه د جلال المآب جمهور رئیس د حکم پر اساس د منظوري زه د قرغې ولسوالۍ د ولسوال په صفت دلته معرفي شوم او د هغه رئیس یې زه په دې ولسوالۍ کې د ولسوال په صفت دنده ترسره کوم زما د راتګ سره قرغې ولسوالۍ کې د کارونه هغه څه چې زما د دندو مربوط و هغه مسئولیتونه او صلاحیتونه چې ماته د قانون له مخې ورکول شوي هغه ټول
انشاءالله ترسره شوي. لوی کارونه چې زما په راتګ سره شوي هغه د اداري فساد مخنیوی و چې تاسې هم د ولسونو سره په دې برخه کې به خبرې کړي یا به خبرې کوئ سره مرکب کړي پوښتنه وکړي چې د قرغیو په ولسوالۍ کې دلته دا اداره د یو ځوابوونکي او شفاف ادارې په توګه په ټولو برخو کې لله الحمد موږ د دې افتخار لرو چې د ولسونو په چوپړ کې وو او د دوی خدمت کوو بدون د دې نه چې د خلکو کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ شي. د اداري فساد نه په دې برخه کې چې پخوا کومه ستونزې موجود وي هغه موږ د منځه وړي. انشاءالله اداره ډېر سالمه او مزوابوي ولس ته اداره ده او دلته موږ د ولس په چوپړ کې قرار لرو. نور هغه کارونه چې زما په راتګ سره دلته شوي دلته د قواو تفکیک چې هغه کوم صلاحیتونه کوم اداراتو ته چې ورکړل شوي و هغه په خپل برخه کې خپل کارونه کړي. د انکشاف په برخه کې دلته زما د راتګ سره د انکشاف په برخه کې ډېر پروژې عملي شوي چې مهمې پروژې وې دلته د حیاتي پروژې هغه د زراعت په برخه کې د صحت په برخه کې د معارف په برخه کې په ټولو سطوحو کې غټې پروژې عملي شوي چې بیلګې موږ یو د عزیز خان کس د استنادي دیوال تقریبا د 15,000 کیلومترو 15 کیلومترو په شاوخوا چې د 15,000 متره کېږي دا سر ته رسېدلی. همدارنګه په نورو برخو کې موږ د ولسي تړون د برنامې د طریقه چې تقریبا 150 شوراګانې موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې انکشافي شوراګانې لرو په سلهاو پروژې چې هغه ترمیماتي وي او اساسي پروژې دي په قرغیو ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. همدارنګه موږ په قرغیو ولسوالۍ کې د یو باب صحي کلینیک چې هغه د عملیات خانې د قرغیو ولسوالۍ مرکزي کلینیک ده د عملیات خانې مجهز سیستم برابر شوی دلته فعاله شو. همدارنګه د مکاتبو په برخه کې تقریبا زما د راتګ سره 15 بابه مکاتب ګټې اخیستنې ته سپارل شوی او هغه عملا شاګردان په هغه کې تدریس کیږي. نور د زراعت په برخه کې غټې وړې پروژې دلته عملي شوي چې د ویالو سربندونو او استنادي دیوالونه دي. دا په دې موده کې چې زه وم دا په قرغیو په ولسوالۍ کې د مختلفو مؤسساتو او د دولتي ادارو لخوا نه د دولت د انکشافي بودجې د طریقه تمویل شو هغه ترسره شوي دي. همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ د سړو خونو تقریبا د 220 بابه چې په ټول لغمان کې و 220 سړو خونې تقریبا قرغیو ته د 45 سهم رسېدلی و هغه سړې خونې جوړې شوي. همدارنګه د یو غټ مارکیټ چې هغه د میوو او سبزیجاتو مارکیټ و د سرخکانو په ساحه کې موږ تقریبا د 15 دکانونو په درلودلو سره په 3 جریبه ځمکه کې هغه موږ فعاله کړه تر اوسه پورې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. همدارنګه نور د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه مارکیټونه او چې هغه پخوا په شخصي توګه باندې فعالیت کوو تقریبا 12 دلته موږ د سبزیجاتو واړه او محلي مارکیټونه درلودل چې هغه هم د دغه مارکیټ په جوړېدو سره چې ډېر په ملي سطح باندې هلته زراعتي توکي راټولېږي. بیا د هغه ځای نه نورو ولایاتو تقریبا 11 ولایاتو ته د قرغیو ولسوالۍ هغه سبزیجات هغه ترکاري انتقالیږي. موږ نور د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه کارونه چې د ولس د پاره ګټورو د
د ولسي تړون برنامو د طریقه او همدارنګه نورو موضوعاتو لخوا ترسره شوي. یو مهم موضوع دلته مخکې د قرغیو په ولسوالۍ کې د ولسونو د سرتاسري شورا ده چې زموږ په راتګ سره دغه شورا د یو انتخاباتو د لارې د ولسونو د پراخ ملاتړ له طریقه دلته د ولسي شورا جوړه شوه چې زموږ د کارونو په ښه والي کې ډېر پرمختګ راغلی او همدارنګه د ولسونو هغه ستونزې مشکلات چې پخوا په خپلو بانډو کې موجود وو او د ولس همکاري ته اړتیا وه، د هغه کارونه چې باید هغه د یو ولسي شورا د طریقه ترسره شي، د دغه شورا په جوړېدو سره موږ په ټولو ساحاتو کې د هغوی د خلکو د ستونزو د حل په موخه دغه شورا د ولسوالۍ ترڅنګ ښه فعالیت لري او ډېرې ستونزې مشکلات حل کړي او حلوي یې. نړۍ مننه کوم جناب ولسوال صاحب، ماشاءالله ډېر ستر فعالیتونه مو ترسره کړي په دومره وخت کې. راځو اوس همدا چې په ټول هېواد کې موږ د ناامنیو څخه سره ټکو، په ټول هېواد کې امنیتي وضع ورسره بلې مخ په خرابېدو ده. تر ډېره ویل کېږي چې په دغه سیمه کې امنیتي وضع ښه ده او دغه یوه ستره مسله وه چې موږ یې اړ کړو چې باید موږ دې سیمې ته راشو، په دې سیمه کې د تاسو سره برنامه ولرو، تاسو سره مرکه ولرو. په ټوله کې ستاسو د راتګ سره دلته امنیتي وضع څومره ښه شوې ده او همداراز د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره تاسو څه کول غواړئ په راتلونکي کې؟ جناب صافی صاحب، لکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ قرغۍ ولسوالۍ د سولې په نامه نومول شوې ولسوالۍ ده او دا د سولې نوم دا ولسونو ورته ورکړي. لله الحمد د ولسونو دغه پراخ ګډون او پراخ همکاري د خپل د نظام سره او د خپل د خلکو سره دا یو بیلګه ده چې موږ د خلکو همکاري لرو. د پراخ ګډون کله چې د خلکو پراخ ګډون په نظام کې د هغوی پراخ شتون دا د دې ضمانت کوي چې هغه سیمه به ارامه وي. ولې خلک خپل ځان کله چې په یو نظام کې وګوري د خپل د ستونزو د حل په برخه کې اداره هغه ځوابوونکي او شفاف وګڼي، پوهېږي چې دلته ماته کومه ستونزه نشته، د هغه د ښېګڼو مزایاو څخه برخمن شي، نو خپله خلک ولسونه د دې جرأت ځان ته ورکوي چې نور هغه خلک چې هغه ورانکاري دي زموږ د ولس د امنیت خرابۍ ګډوډۍ د هغوی مخه نیسي. چې موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې دغه امنیت چې هغه د ولسونو په پراخ ګډون سره رامنځته شوی، دا ټول ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله ولس موږ سره په هره برخه کې همکار دی. د امنیت د تامین په برخه کې د نورو دا د لغمان په سطح د قرغیو ولسونه ټولو ته دا جوته کړې چې موږ د نظام ملاتړ یو. دا تیر انتخابات چې زما په شتون کې دلته د ریاست جمهوري انتخابات ترسره شو، سره د دونه تهدیداتو چې مخالفینو په کل کې نظام ته خلکو ته ګواښ وکړ چې انتخاباتو کې د ګډون ونه کړي، زموږ د کلک غبرګون سره به مخ شي. ولې ولس هغه ګواښونو ته هېڅ اعتنا ونه کړه. موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې د 12,000 نه زیات دلته د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې د رایې وکارول شوې. ولسونه په پراخ ګډون سره خپل د رایې تمثیل وکړو او دلته دا د دې ښکارندوی ده چې ولس د نظام تر شا ولاړ دی او دا نظام مني او د نظام غوښتونکي دي. نو کله چې ولسونه یو قانونمند نظام غواړي، دا په دې معنا ده چې هلته به انشاءالله نظام به هم دوی ته کله چې په هره برخه کې ځوابوونکي ولسونه نو د آرام ژوند هلته اخلي او هلته ساه اخلي، هلته ارامي، هلته سوکالي وي. نو انشاءالله زموږ د ولسونو په همکاري موږ د قرغیو په ټولو برخو کې موږ انشاءالله هغه امنیت چې خلکو موږ نه غوښتنه لري هغه تامین ده.
د شپې د ورځې دلته دا د عمومي شاهراه چې زموږ د قرغیو د ولسوالۍ کې تقریبا 440 کیلومتره د دې قرغیو د ولسوالۍ څخه تیریږي. د امنیت تامین د شپه ورځ عمومي شاهراه باندې خلک رفت آمد تللی. همدارنګه 12 لمبر شاهراه چې د لغمان د مرکز او د عمومي شاهرات پورې ساحه ده، همدارنګه د منګراول نه تر چپه دریا پورې چې د رونټې ساحې ته دا بل مسیر د شاهراه ده چې دغه 3 شاهراهګانې دي چې د دغه ولسوالۍ نه یو عمومي شاهراه ده او 2 فرعي شاهراهګانې دي. شپه ورځ د خلکو په مخ لاس ته ولسونه شپه ورځ تر سهاره پورې د دې لارو نه ګټه اخلي او تګ راتګ کوي. انشاءالله هیڅ نوع ستونزه به ولسونو ته نه وي. دا ډاډ اوس هم ورکوو انشاءالله د ولسونو په ملاتړ کوم غونډې چې موږ د ولس سره د دې ولسوالۍ د امنیت په برخه کې د مختلفو قومونو سره ترسره کړي او هغوی دغه ډاډ راکړی چې موږ د نظام تر شا ولاړ یو او هیڅ چاته د دې حق او اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو د امنیت د خراب کړي، دلته نظم ګډوډ کړي، دلته د هغه اداري چارې د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. انشاءالله موږ د دې ولسونو په ډاډ ویلو شو چې دلته به امنیت دمدغسې ډاډمن وي او دلته به انشاءالله هیڅ ستونزه به نه وي د امنیت په برخه کې او دا ډاډ انشاءالله موږ د ځان سره لرو او ولسونه زموږ د نظام او د خپل د حکومت سره ولاړ. ډېر زیاته مننه کوم جناب ولسوال صاحب. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د تعلیمي لاسته راوړنو همداراز د روغتیایي لاسته راوړنو په هکله لږ څه یادونه وکړه. خو زه غواړم چې د خپرونې په دې برخه کې په دې باندې بشپړ لږ وغږېږو. تعلیمي او روغتیایي وضعیت دلته څنګه ده؟ یعنې په ټوله کې هغه اسانتیاوې چې باید د دې سیمې نفوس ته او همداراز ولسونو ته او د ولسونو اړتیاوو ته په کتو سره دلته هغه اسانتیاوې چې د روغتیا په برخه کې باید وي شتون لري او که نه لري. همداراز تعلیمي کچه د تعلیم ارزونه دلته څنګه کوي؟ د نورو وختونو پرتله باندې دلته اوس زموږ ولسونه تر کومه بریده پورې د تعلیم د اسانتیاوو څخه برخمن دي او همداراز تعلیم ته لاسرسی لري او په څنګ کې د ولسونو د خلکو لیوالتیا د زده کړو سره څنګه ده په دې سیمه کې په دې برخه کې؟ جناب صافی صاحب، موږ د قرغې په ولسوالۍ کې ګرچې د نفوس د نګاه نه ګڼ نفوسه ولسوالۍ ده او د مساحت د نګاه نه هم تقریبا د 4,440 کیلومتره د دې ولسوالۍ مساحت ده. نه یوازې د قرغې ولسونه دلته میشت دي بلکې د نورو ولایاتو د نورو ولسوالۍ چې هغه د لغمان ولایت ناامنه ولسوالۍ د هغه ولسونه هم دلته ژوند کوي. موږ دلته تقریبا شهرکونه لرو چې د مهاجرینو ښارګوټی موږ ورته وایو. تقریبا 2000 جریبه نمرې 2000 جریبه کې تقریبا د 4000 نمرې په شاوخوا کې خلکو ته ویشل شوي ولسونه ژوند کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې چې موږ تاسو ته د قرغې ولسوالۍ هغه انځور چې د تعلیم په برخه کې دوی لري د لوړې زده کړې موږ تقریبا 52 موږ دلته لیسې متوسطې منځنۍ او ابتدایي لیسې لرو، 9 بابه دارالعلوم لرو او تقریبا 1 باب موږ دارالمعلمین لرو په دې قرغیو کې. 1 باب موږ د زراعت برخې هغه انسټیټیوټ ده چې زراعتي علوم هلته تدریس کیږي. همدارنګه 9 بابه موږ خصوصي مکاتب په ولسوالۍ کې لرو. تقریبا د 52,000 نه زیات موږ د کال دلته د شاګردان لرو په مکاتبو کې دا اوس په درس باندې بوخت دي چې په مختلفو تقریبا د معلمینو تعداد تقریبا زموږ د 600 نه زیات معلمین لري. ولې دغه ستونزې موږ د معرف په برخه کې چې لرو هغه نه یوازې په د لغمان په سطحه د ولسوالۍ په سطحه د ټول افغانستان په سطحه لرو چې هغه د یو د کتاب کمبود دی او بل د معلم کمبود دی چې جلال المآب رئیس جمهور ته دا موضوع رسېدلی ټول په مرکزي سطحه دغه موضوع
یاده شوی چې د معلمینو کمبود لرو. موږ تقریبا 400 داسې صنفونه لرو چې هغه معلم نه لري. موږ 400 صنفه چې معلم ته اړتیا لري. سږکال موږ ته د کانکور د لارې تقریبا 15 معلمین سهم ورسېد ولسوالۍ ته چې د کانکور د لارې چې کوم امتحان واخیستل شو. زموږ سهمیه د معلمینو د جلال مآب جمهور رئیس د فرمان له مخې چې په ټول افغانستان کې چې تقریبا 4000 معلمین باید وګرمال شي. لغمان ته تقریبا 300 سهمه و چې په قرغې ته 15 سهمه د معلم چې د کانکور د لارې کوم د اصلاحات اداري د پروسې د طریقې د رقابت آزاد د لارې کله امتحان واخیستل چې موږ ته معرفي شي. ولې سربیر د هغه دا ډېر کم تعداد باندې و. زموږ د معلمینو هغه ستونزه تر اوسه پورې پر ځای ده. نو موږ کوشش دا ده چې د رضاکار استادانو او هغه د پوهنتونونو د فارغینو او د معلمین د فارغینو څخه ګټه واخلو. دغه صنفونه چې هغه استادان نه لري په دایمي توګه باندې ستونزه دغه حل کړو. انشاءالله موږ سره ځوانان دلته ډېر فعال ځوانان لرو. تقریبا موږ د څه کم 80 ټولنې لرو د ځوانانو چې هغوی دلته په هره برخه فعالیت کوي. د ورزش په برخه کې ډېر موږ دلته ټولنې لرو چې د ورزشي برخه کې د تکواندو، والیبال او کرکټو نور برخو کې د پهلوانۍ په هره برخه کې موږ دلته د ځوانانو ټولنې لرو چې په هره ورځنیو په هفته کې یو ځلې داسې پروګرامونه چې هغه د مسابقې تورنمنټونه دي د ځوانانو لخوا جوړیږي. دا تیر 2 ورځې مخکې موږ د والیبال تورنمنټ درلوده په چارباغ کې. نو د ځوانانو پراخ ګډون دلته شته. ماشاءالله د قرغې ولسوالۍ کې د تعلیمي سطح د خلکو د ځوانانو بیخي زیات دی. انشاءالله په تعلیمي برخه کې موږ هر نوع کادرونه دلته شتون لري په قرغې ولسوالۍ کې او تعلیمي سطح د خلکو بیخي زیات دی. موږ د ښځو ګډون بیخي دلته په پراخ اندازه ده. ولې هغه امکانات چې دلته باید ښځې جلب شي په اداراتو کې او په کار وګمارل شي دغه محدوده ده. همدارنګه د صحت په برخه کې موږ د قرغې په ولسوالۍ کې تقریبا 14 صحي مراکز لرو چې په دې کې سیارې هم تقریبا د سب سنټرونه موږ ویشل نورې سب سنټرې دي یا سیارې سنټرونه دي چې هغه په خپلو بانډو کې هغه سیمې کې چې هلته زموږ دلته دا کوچیان چې کله دلته میش کېږي د هغوی د صحت په برخه کې هغوی ته خدمات رسوي. موږ یو مرکزي روغتون لرو چې د قرغې مرکزي روغتون ده چې عملیاتونه هم په هغې کې ترسره کېږي او د ولادت برخې ټول هغه خدمات هم دلته د بستر سره نیولی تر ټول دغه کېږي. نور هغه واقعات چې هغه بیا ډېر وخیم شي د امبولانسونه شته چې هغه بیا هغه ډېر عملیات شدید واقعیو ته بیا نورو د لغمان مرکزي روغتون ته او د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته بیا انتقالوي. نور د صحت په برخه کې موږ هغه امکانات چې باید موجود وي هغه د دوا په برخه کې د ډاکټرانو ستونزه حل ده. ولې موږ یو کلینیک ته چې هغه په کشمون او امبیر زموږ د قرغې پورې مربوط 2 سیمې دي چې هغه غرنۍ دي او په هغه ساحاتو کې موږ تقریبا نسبي امنیت په دې لرو چې ولسونه همکار دي. ولې د کله ناکله هلته د مخالفینو لخوا هغه خلکو ته چې هغه دولتي مامورین دي ستونزه ورته پیدا کوي. ولې سر له هغه نه نور په نورو برخو کې ولسونه
د خپل دغه پروګرامونه او برنامې چې دولت هلته تطبیقي همکاره دي. دا اوس موږ هلته د ولسي تړون د برنامې تقریبا ډېرو شوراګانې موږ په تقریبا په امبیل کې 7 شوراګانې لرو، په کشمون کې هم داسې 8 شوراګانې هلته دي چې موږ د ملي دسترخوان برنامه چې په ټول افغانستان کې دا د جلال مآب جمهور رئیس د لورونې او د فرمان په اساس چې د ملي دسترخوان برنامه په افغانستان کې پلي کیږي. په لغمان کې د مرکز نه وروسته اولنۍ ولسوالي ده چې دلته د ملي دسترخوان برنامه تطبیق کیږي. دا اوس روان ده. تقریبا موږ د 150 شوراګانو د جملې څخه نیمایي دغه برنامه چې د ملي دسترخوان ده د شوراګانو طریقه د غذایي موادو توزیع ده چې د هره کورنۍ په سر 4,000 افغانۍ ده. موږ عملا کار شروع ده او په هغه ساحاتو کې هم دا لړۍ روانه ده. همدارنګه د په دې ولسوالۍ کې د الکترونیک تذکرو په اړه مرکز موږ دغه لرو چې په نږدې راتلونکي کې به هغه فعاله شي. دلته تقریبا د 15 کارکوونکو به درلودونکي وي. دا به د مرکز نه وروسته دویمه ولسوالي به اولینه ولسوالي به وي چې په ټول افغانستان کې په دویمه ولسوالي به چې په قرغیو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیلېږي او ځای هم ورته ټاکلی دی او کارکوونکي هم ګمارل شوي. انشاءالله د دې میاشتې پر ختمېدو سره د نوي کال پر راتګ سره به انشاءالله هغه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ به په دې ولسوالۍ کې پیلوو. نور د کارونه چې د پراختیا په برخه کې چې دلته ترسره شوي ولسونه خوښ او خوشحاله دي. انشاءالله د نوي کال د بودیجې په منظورېدو سره د تکثیرېدو سره ولایت ته موږ به د نورو پروژو د کار د پیل شاهدانو او ولس به د دغه پروژو په ترسره کېدو سره به د یو ښه ژوند او د سوکاله او آرام ژوند شاهدان اوسي. نړیمنده کوم جناب ولسوال صاحب، لا وځلېږي په چارو کې واقعیت د ویاړ خبره ده چې تاسو په دومره وخت کې ډېر ستر فعالیتونه مو ترسره کړي د دې سیمې ولسونو ته. په ټوله کې دغه ټول مسایل دې پورې تړاو لري چې یو مسلکي شخص او ښه مدیر چې مدیریت وکړي نو په هغه سیمه کې هر اړخیز اسانتیاوې وي. یوه بله ستونزه د ناامنیو سره سره د ځینې نورو ستونزو سره سره چې موږ ورسره مخامخ کیو. البته د ځمکو د غصب مسله ده. په هیواد کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه ستونزه شته. ویل کېږي چې په دې سیمه کې هم تر ډېره داسې کسان شته دي او یا هم داسې کړۍ شته دي چې هغوی د ځمکو د غصب لپاره تل هلې ځلې کوي او یا هم په ټوله کې ځمکې غصبوي. د ځمکو د غصب د مخنیوي په خاطر باندې او یا هم په ټوله کې د ځمکو د غصب شویو ځمکو د ژغورنې په موخه باندې تاسو څومره کار کړی په دې برخه کې؟ جناب صافی صاحب، د غصب موضوع چې تاسو وویل چې دا خو ټول افغانستان کې دا موضوع ده او موږ چې راغلي یو د غصب په اړه باندې جدي ولسونو سره په غونډو کې همدا هم ویلي چې د غصب مخنیوی کیږي. یو دا شی دی چې غصب څه ته وایي. غصب د دولتي املاکو تصرف کول په خپل واک اختیار کې راوستلو ته وایي. دا موضوع چې دلته په قرغیو کې د غصب دغه موضوع روانه ده، دا غصب په دلته صورت نه نیسي. دا خلک د پخوا نه په هغه سیمو کې چې هغه میشتول دا ټول مهاجر. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټرنټې نه نیولې تر کاکسه پورې تر تنګي پورې دغه سیمې دا کلي ستاسو ګورئ دا د پخوا نه خلک ټول د دغه ساحې نه هغوی مهاجر شوي وو، پاکستان ته تللي وو. دلته دا مسیر کې څوک
تاسو به پخوا هم لیدلي چې یو کور به نه ولې دلته خلک اوسېدل د پخوا نه موجود و چې کورونه هغه خلک چې بیرته راستانه شول نو هغوی خپل مینې ته راغلل نو کله چې یو څوک یو کور یو چیرته جوړي نو ځان سرپناه ته حق لري او د خلکو حق دی چې باید ځان ته یو سرپناه ولري نو خلک په یو دم کله چې پاکستان هم د مهاجرینو په ایستلو باندې شروع وکړه خلک راغلل نو هر ځای خلکو واړول په دښتو میرو کې خلک نو چیرته ولاړ شي کورونه یې وران خیمه یې ودروله وروسته اکثره بعد چې اوس دا اوس پخوا نیول شوي دي دا داسې شوي دي چې خلکو هلته په خیمه والی وروسته په قراره هلته په هغه ځای کې پخوا نه پراتو یا پخوا نه د هلته هغه د هغوی کلی و ولې کلی وران و په هغه وخت کې انقلاب نو خلک اوس بیرته میشت شوي په هغه یعنې تاسو په دې باندې قانع ناست یې چې هلته غصب شوي ده غصب شوی هلته پخواني اکثره پخواني قدیمي موږ دلته دوه رقم ځای لري یو دا دی چې هلته تاریخي قدامت لري او ځای تاریخي قدامت دا ده چې خلک اوسېدلي هلته خلک اوسېدلي خو ولې د جنګ د وجې د مهاجرتونه شوي خلک هغه ځای نه کډه شوي بېرته خپل مینو ته راغلل هلته میشت شول دا موضوع داسې شو چې دا په خلکو ویل چې دا خلکو غصب کړ نه خلکو خپل مینې ته راغلي یو عمومي غصب هغه ده چې عمومي ډاګونه دشتې چې د قومونو لخوا دا ادعا شته خلک ادعاګانې لري دا سړسیمې دي زموږ باید موږ ته حق راکول شي دا یو بله موضوع ده چې هغه د خلکو د ستونزو د حل لاره کې دا باید حل شي چې دا ادعاګانې پر نورو ولایاتو کې هم موجود دي چې ډاګونه د یو قوم دغه د پخوا نه دا ادعاګانې موجود دي چې د پخوا نه دا موږ ته راکول شوي موږ دلته میږې سرولې موږ ته دي زموږ هغه دغه دي تر اوسه پورې په دې باندې جنجالونه روان دي ولې هغه څه چې ولس غواړي او هغه څه چې حکومت غواړي هغه منځ کې فرق په دې ده چې ولس ته موږ دا وایو چې تا سړسیمه ده ته ترې ګټه اخیستی شې ولې دا په دې معنا نه ده چې دا ځمکه ستا شو ځمکه د دولت ده دا دولت کولی شي چې خپل عامه پروژې دلته عملي کړي شارکونه مثلا هلته جوړ کړي تا ته قانوني توګه باندې درکړل شي دا تر اوسه پورې دغه جنجالونه روان دي ولې یو نیم داسې شوي دي چې خلکو د یو سرپناه لپاره یو نیم ځای نیولي دي کې خو شک نشته چې خلک نو په کوم ځای کې چې کله د پاکستان نه کډی په شا یو راځي او چیرته اړی نو خو مجبوره دي او دا داسې شوي دي ولې په مجموع کې د غصب دلته جدي مبارزه روان ده موږ د غصب د مخنیوي کمیسیون لرو دا اوس هره ورځ دا اوس تاسو دا سکواټور دلته عملا به وګورئ چې هلته ولاړ دی دا کار یې کوو په یو ډاک کې موږ راوسته دلته ودروو چې څوک دغه ونه کړي کار ونه کړي حتی موږ وسایل د غصب چې څوک یې کوي موږ د هغه مخنیوی کوو انشاءالله پوره دغه شته چې هغه څوک چې غصب کوي د دولتي املاک خرڅوي او د هغې نه شخصي استفادې کې د هغې په اړه قانوني چلن ورسره کېږي او هغوی په مخه نیول کېږي کور مودان خوشحاله اوسئ زموږ هم د خپرونې وروستۍ شېبې دي په وروستیو کې زه غواړم چې ستاسو یو ځانګړی پیغام د دې سیمې ولسونو ته په ټوله کې افغانانو ته ولرم مهرباني وکړئ څه پیغام لرئ زما پیغام ولسونو ته په کل کې افغانانو ته دا دی چې نور نو د جنګ جګړو نه د لاس واخلي د دې ملک آبادۍ ته د ملا وتړي دا ملک د نور آباد کې نه دی پرېږدي چې دا ملک یو ځلې بیا هغه څه چې پخوا تېر شوي هغه د بیا تکرار کړي دغه کوم هغه خلاف نظریات چې د نظام ړنګول دي د موقت حکومت راتګ دي دا د ولسونو د خلکو د افغانانو په ګټه نه ده نو زما هیله دا ده چې دغه په ځای چې موږ د ناکامې تجربې بیرته تکرار کړو باید د خپل د دغه موجوده کوم نظم و انضباط کوم حکومت چې دا باید تقویه کړو همدارنګه دغه د سولې پروسه چې دا روان ده د دې ته به
مشرانو ته ټولو ته غاړو ته به همدا ورکړو چې څه نه به تېرېږو یو بل ته به غېږه ورکوو د دې پروسې ملاتړ باندې دا پروسه به کامیاب کړو. نو ولسونو ته د آباد او سوکاله ژوند غواړم. خدای وکړي چې د ملک نور د جنگ ټغر ټول شي او دا ملک د نور د آبادۍ او ترقي خواته لاړ شي او دا ملک د یو آباد او سوکاله ملک وي، یو آباد او سوکاله او خیرات افغانستان په هیله تاسو نه مننه کوم. عزتمنه کوم دوستانو، درنو مینوالو د ژوندون بېلما د خپرونې زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تاسو مننه کوم همداراز خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم، ځل بیا د جناب ولسوال صاحب څخه مننه کوم. د دې نور بول بشه نن ورځ موږ د ولسوال صاحب سره ولرو د ژوند په هکله، د پېژندګلوۍ په هکله، زده کړو په هکله، همداراز د تېرو اوسني او راتلونکو موخو په هکله، همداراز د پر فعالیتونو باندې بشپړ تاسو ته معلومات وړاندې شو. د دې تر څنګ وموغوښتل چې د ولسوالۍ پر ځینې مثبتو اړخونو او هغه سترو لاسته راوړنو هم وغږیږو چې د ولسوال صاحب په شتون او په موجودیت کې څومره کار شوی په دغه برخه کې او په دې سیمه کې. د تاسو منندوی یم چې راسره وئ. د دې نور بل مشتاس کولی شي زموږ د ژوندون رول تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې هم وګورئ. زموږ یوټیوب چینل د ژوندون ټي وي افیشل ترنوان فالو کوي. تاسو کولی شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همداراز په سرچ او هم په لټون کې تاسو کولی شئ زموږ د ژوندون بېلما د خپرونې نوم ولیکئ. که د نړۍ په هر ګوټ کې یاستئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ زموږ خپرونه وګورئ او هم ډاونلوډ کړئ. له بل اړخه بیا زموږ د ژوندون بېلما خپرونه فیسبوک پاڼه هم لري. زموږ پیج لایک کړئ چې د ژوندون بېلما ترنوان لاندې فعالیت کوي او د خپرونې د لا ښه والي په موخه باندې تاسو کولی شئ خپل نظریات موږ ته واستوئ تر څو موږ وکولی شو د خپرونې د لا ښه والي او همداراز د خپرونې د ښکلا په موخه باندې ستاسو له نیکو نظریاتو څخه ګټه واخلو. تر بیا چې ستاسو په دننه چوپړ کې حاضرېږم د هېواد د یوې بلې سیرې سره، تاسو په تلپاتې راپسپارم. هر چیرې چې یاست اللهم الشهاده، خدای په امان.